والحديث لغة وتقلى في الأصل مولانا هداية الرحمن دامت بركاتهم عليها وجدالهم عليها أريد سلسلة القرآن لتفسير حروف الهدى الذي قائم وتعليم وصحيح كذا ختم الشيء الذي يأتون به شرنا عن الحروف الذي شاكردان الشاك عظيم إحسان دي جت پیدا شوی داس احسان دا سرچان دے او دا زید قبلی بود توانی علماء کرام تشریف فرمائی مولانا مفتی شہروان سے مولانا مفتی الداس سے دامت برکاتہما او دیگر علماء کرام دلتا تشریف فرماتی دیئے بابرکتہ مجلس کے علمی اللہ پدے کی توافان خبرے نور علماء کرام و بزرگان موریش والد شیخ العالم دا دیکھنا نو دا شروع دا صورت ملک یو خبر بدے کہ دادا کہ پیغمبر علیہ السلام مبارک فرمائی کہ زمان دا ارضو دا کہ دا صورت ملک امیان بتا تبارک الذی ہوئی ہم چیتے کہ دادا ار امتی سما پسر کی پیدا ہو گیا اور لکا سیدات یہ بقی تبارک الذی لاغی پدے کی کمالا پردی پدی صورت مجھے پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ یہ قرآن عظیم مبارک کی وہ صورت تھی کہ دیش آیت ندی دعوی فروز قیامت تے وہ شہید پارا اب گناہگاری لیکن دا تبارک الذی الشفوی اب بڑی گناہگاری دا صورت مبارک کو ورلائے شفارش کی آغبت جہنم نرو باشی و جنت کرتا دے لوئی پیت پتائی حدیث مبارک کی راغلی
پیغمبر علیہ السلام تے اس حدیث وی رسول اللہ ما پہ یوزے بانے خیمہ نگوی ہوا دشتی پڑھیں کی میں شعور کی خود تبارک الذی بید الملک داویل کی دو تراخر پوری چه ختم بشو بیا بشو چه بیا ختم شو بیا بشو أغزي ما يوبكي لا سوكنه أنت قبره لما خيمة لكن تحفظ النبي عليه السلام مبارك وتوفر ما هي الواقية وهي المنجية تنجيه من عذاب القبر تبارك الذي لا سنی ساتھی اور نجات ورکی مسلمان تا اور مسلمان زنانتا تا عذاب قبر سنت بدے کے دادا بعد کسان آخدن جمعات کی پماندہ کی ہوئی دماندہ نے اس کو گئی نا سنت بدے کے دادا جدا پکڑ مانے یا بستر تکینی تقبل بدا صورت مبارک ہوئے سنت رکھتا اغم رواتا لیکن اب سنت دے دا سنت و دا غیر سنت مبابین کی بون بعید دا صورت مبارک دا دیر ذات پدائی دی دا ایو صورت زان فضیلتی پتے کے کمال دے عثمان سے مبارک تفسیر ابن کثیر کی تھی کہ بطولو تفاسیر دی مقبول ترین تفسیر دی اور زبردست علمی تفسیر دی اگر اتنی دی کہ عثمان سے مبارک عبداللہ ابن مسعود أفضل الصحابة هذا بما ردي بما قصير هذه ديوة سوخة لكي يوقفيه أقول الطبيب بما تشتكي شخصة اشتحاكي أشتهي رحمة ربي زمان اشتحاقي برحمة تغفر ربك نعيبان وصحابة قادرنو عثمان سے ڈھونڈ دکھاتے یہ وقتی ما تشتكي ويوم خبر يوم تا تسي شکایت دی یہ اشتکی ذنوبا ما تشکایت دی گناہونا نو گناہ دا شیدی جسے وعدہ خدینے پیغمبر دفتے جبریل بشما کو ومن يغفر الذنوب إلا الله ادوات حصر کی پکے سیوا لفظین انداز سوچتا چاگر گناہ مات کی پتے کی مغابن کر دیور تبی عثمان سے دریم خبر ہوتا اکڑا وی اکبر لکا طبیبا یو طبیب ہو ڈاکتر اللہ ولی مانچستا اعلان کی اگر طبیب منع والا وی ولی والطبيب أمرني طبيب خود بیمار کرے ما خودے طبیب دے آغد بیمار کرے من و یاد بلرے دا الحمد وصلاة و خبری دری دا دلی رکوی و خلق و خبری چابد اسبابنا نظر مقدیمی
عشق در اسباب می دارد نظر، عقل می گوید مسبب را نگر. دعوة موت على كان نقول موت على عليه بعد نقول بولے بخری لیکن بولے بصرف سبب گنے علت ہے گنے دعوة علماء بدی کی جو سبب و علت کے سفر رکھتے دسمت کے داسمان اور دروازوں تشبیہ پڑا بسم الله بتوه جرما بدی دماغ تلی ما بخدے جوڑے کی اور سنے بھی چلا کوٹے بھی جوڑے کی ایمان نقلاش کو نواس داد نور جو خلق و خبری بیت تبیب نا جو رگڑے با دیور تبیب ہیتا نے بیت المال نمال لالے گمڑیر سنور مخبرہ افقه الصحابة شانت وورا والتأبيد منافقة والتأبيد جدا سكانتي جدا الشبر ما فما شغل دا خديو دا رسولو دا حديثو او دا قرآن الكريم مبارك بجناب كمال فمرتبة الله بشرط الشيء فمرتبة بشرط الشيء ندي منقبة زمانة ومرتبة بشرط الشيء وقرر أدام الله في بليس فمرتبة الله بشرط الشيء إيس الشيء ده في بليس مبارك فرمائي حب الدنيا رأس كل خطيئة محبة الدنيا سرا جلد أي منادي فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور بدو قبالتي يوم دنيا لا جدام قبالتي أو بين جو قبال شيطان دي ما صار خدمت کے حج کو شاو تبھی ویدا پر مسلمانوں نے لگا والا تمام ضرورتیں سزا سے فرما انسم خبر و عثمان شیخ جن ہے مبارک جامع القرآن اگو تبھی یہ رو علیکم السلام بھی اشتاقوں کے جنوری النور ده استعمال كرامتي فيها تاسع نماذج النور غمتي وما سرق مشتد الجان دا عليه وجدانا جماعة الإسلام مبارك ناويد لدي جمعن قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه باقة أبدا سوچے ارشپا یاما خاما خودن زمانگل آقادر تجوبن بوی جدا صورت واقعا پا قلوابی مکفیر و بیاسر توقل دمر دولت بدل خودے پاک در کی چشمادل بمنی خیر دے دا دولت دی دن دمار بیا خدی من رتے گوڑے دی مونی شیخنا کل مجلس روان کرے دی ندے دا پارا بیا بغیر دفمان نکار نکی دا بیا دا خدے دا پارا شوگان او بیما کل جلو دا صورت واقعا موزلی دی اشتے ہوئی او دا فقیرے نبق خیری بچ دادا دی ایو صورت چلے کنا ان لگان را کمان دے داش کمانات پکی دی زدے مرگر توئے ما انا کوئنا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر دا صورت چلے کنا خدے پا کوئی خلاصہ دی صورت دادا تبھی خلاصہ میں بیان کرا
هذه سورة كوثر خلاصة دا یو د دې ترجمه ده اپړې خلاصه د دې دا د مغز الله وی بغارونه توکا مالا اے انسانا بغضوکا بغارونه مسلمانه توکا یو عبادت بدنی مالا کوا پس بلدی داختر منس کوا بل منس کوا عبادت بدنی مالا کوا والحر قربانی کوا عبادت مالی مالا کوا زبم وکارو کوا انا اعطیناک الکوثر شافیه کرامی دی دا کوثر چې دی فوعل دی دا صيغه مبالغه ده زبستا په جوړې کې لوی خیر درواکو او بإمكان بدوكم إن شانك هو الأبتر الذي علماء بريد دشمنان دي استعغ دشمن عغب النشنا عغب الختم كما تابت وزار كما تبخبر خديت متوجيش دارن كده أريو سورة ورادا سمندر دريا ما یو ترجمه د هغې منیشت نه کړې وه او بلمه ترجمه شاه منصور منیشت نه کړې وه چې ما په دغه ټیم کې متول وي ګیره مې دا نه وه ما 22 کاله کې پټکې کړې دي 19 کاله علم کړی دی درېیم کال مې دې تورو کې تېر کړی دی دا په هغه ټیم کې مې دې ته ټوټه بخارا وي خلکو به ویل چې بیا په تورو کې علم دې کړی دا څه کته بې علمي د ده په علم اعتماد نشته د نه سبب مو دی نو ما دلته دا زه اوس تورو ته رالمه څه د پاسه شپږ دېرش کاله پس بلکل جدا شوي دي ما هم نه پېژنده چې دا هغه تورو دي دا اول د خانخېلو کې تېرومه مولانا سمندر خان مړی صاحب رحمه الله رحمة واسعة هغې کې ما دا کلمې هسې تبرک دپاره خصامي شروع کړې وه د هغې نه بیا د میاګانو لومات ته لاړم هلته مې ډېر وخت تېر کړ او بیا د شافعي دپاره ما سفر کړی هغه چې پوره شوه بیا واپس رالم د بیا صرف جومات کې مولانا عبدالنبي د هغه په جومات کې بیا تېره کړم ګل باچا مړی صاحب رحمه الله یو بزرګ انسان و دونه اردو کې دانې ته ویلي مولانا صاحب سلام علیکم په سلام کې ډېر زبردست خانخېلو ته راغلی و الله پسر ورغلی خانخېلو ته راغلی و نو هلته ترجمه کوله نو ما په طالبۍ کې اوله مسله دا زما تقل اوله شپه وه نو دا مسله مې ترې واورېدله چې رسول الله فرمایلي دي چې ستا ډوډۍ طعام دې غوړ وخوړل نو بیا یې ووینځه او که دې ته دا ته څه ضررناک شی ورسېده ته ونوینځل فلا يلومن إلا نفسه دې د خپل ځان ملامته کوي ما لاول په طالبۍ کې دا مسله یاده کړه یا که ما دلته ویلي دا ټول کتابونه متول کړي عبدالله قاضي مرزا ابن ملا جلال مرزا الضیاء دا ټول مې بیا دلته ویلي
समझा खान मुझे से जो अब भी नाया तो सारा खबरें हो गई जब तारीख ते भी जैसे वो तारीख हो जब माँ बाप की असली माशू अब बस्तर नामा के साथ अबे वो भी या बमाना आगे बदला तो हो तारीख ते में क्या ये वो तो ये क्या है शादी की जन्म की शम्मा तला हुई वेदा मोरिशे ज़रूरी है अभी सखी समझ खान मोरिशे पे कोई सखावत बात करूँ और तेरी की दाता नकर हुआ दाकी नाकी तो नकर नब्या बेहतर नकई दाखुली बुज़ुर्गान देते देखी और खबरें पढ़ने के लिए जाती तमारा कर देती تعالى الله عن صفات المخلوقين تبارك وتعالى تباركا مسلمان علماء کرام کو پتہ برکت نسبت قرآن یزید کی بقسم رہا ہے بقسم برکت الذي بركت نسبة الله تبارك الذي نسبة الذي اسم موصول عبارة الله ذات بركت نسبة شبهه الله تبارك الذي جعل في السماء بروجا الذي نسبة الله تشبهه ويوم دبركت نسبة الله توحيد الذي معنى كلدا أكابر مفسرين يتعامل الله عن صفات المخلوقين معنى أكابر الذين نفكرت ترجمة كلدا دي تركي سرور كالكي دريم كالكي كريوا إن أتلا منيشية تجندل زبردست مدرس हो दारूम सादत खान की आगन मकड़े वो क्या तन्वी की में करे वो द हनीफुर रहमान मौलाना साहब जो मुल्ला कबो मोहम्मद की पुलिस है दागन में जा करे वो और क्या दे कौन काबिल बने ये दिन के हलक तर्जुमा ने कही वो समझा मां की तर्जुमा को ليه الخلق وتلعب لا صح الجماعي تكامل في الأبوات وكل فرد فرزي رسول الله كما توجهه لا بس أبيك بيسأله شوية الترجمة مفردة كوا وليس يبدأ بالإسلام ما تدور هي بس جرال مشهور نقول لا بركت نسبة الله تعالى الله عن صفات المخلوقين بل بركت نسبة غير دقيقة لك من شجرة مباركة زيتونة دي بركت نسبة شبه وليتا زيتون حديث مبارك كرامي زيتون دا وليتا پارا او يوكي مقران ودعا كردا منهم إبراهيم ومحمد حديث يوم إبراهيم خليل الله او بلبك محمد حبيب الله رسول الله فرمائے دی دے ان پتے لوگ رہے زان پہ بڑا بے لا تکی رسول الله پشندو
مبارک شوی دی دا حدیث من ځکه یاد کړي دي چې دا د رسول الله په شونډو مبارک دي فإنه واتقنوا به ځان پرې غولوئ فإنه من شجرة مبارکة دا د مبارکې ونې نه دي دلته د برکت نسبت وشو ونې ته إنك بالوعد المقدس طوى مقدس ومبارك دريش لشبيت يعني ده مبارك أو ده مقدس بمعدن کی ترادف دي ترادف ستوي كسرت باللفظ اتحاد بالمعنى دي ده منطق كتابون كرامي لکه درېش له شپېتو یو شی دی دلته نسبت د برکت کویدور ته شوی دی صورت سوال کې راغلی دي کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبر آیاته وليتذكر اولو الالباب دلته کې ګوره شامل سمونی شبه خلق دا قرآن شریف تعریف کئی تعریف قرآن عظیم دا خپل ځان په خپله کړی دی هغه دا تعریف دی کتاب انزلناه الیک مبارک نزل دا شامل سمونی خبر نه ده خو صرف هغه دا وي ملګرو ته وایم مقدر دي کتابون دا خبر د مبتدا محذوفې دي چاله چې لویه نحوه او بله نحوه دا نه ورتي هغه د قرآن شریف او حدیث بلکل نشي ورتلی ولا فقیلا ثم کلا منطق خو دې زمانه کې ختم شو فلسفه ټولې خبرې ګډې وړي هغه دا ده چې دا خبره د مبتدا محذوفې دی هذا کتاب او کتابون کې دا تنوین برای تعظیم دی معنا دا شوه هذا کتاب عظیم الشان دا قرآن عظیم کتاب عظیم الشان دی دویم صفت انزلناه خدای وای ما نازل کړی دی نو الله عظیم دی نو منزل عظیم دی کوم شی چې نازل کړی دی هغه عظیم دی او دریم صفت الیک تا ته نازل کړی دی رسول الله اوس دا خبره کوم په اخرو باندې قرآن عظیم د باچه کتاب دی د باچا د طرف نه راغلی دی چې الله دی او باچا د انبیو ته راغلی دی چې جناب رسول الله قرآن عظیم وروره د باچه کتاب دی من په باچه یو کړه زما د قسمي چې ما دومره حجونه کړي دي چې والله به ما ته شمار ده فکر کوه دا د دې قرآن شریف برکت دی بس بل نه دی مولانا روم یو خبره نقل کړې ده باچان د دنیا را پوښي پس شي مشوره کوله ډېر بیا پیرنا پدې کې شامل راغی شراب ورکو شراب په دین کې حلال زموږ په دې دین کې مسواک حلال هغه یو دی چې ورکړ هغه بیا بیا بل ته ورکړو پدې کې د مابین د باچانو کې یو وزیر ناستو اگلے چې ګلاس ورکاو وینا
ये बादशाह थे भी दिलवर का ये वली वे जो बादशाह नहीं मां जो वजीर मां और शाह मैं जहंदो बादशाह बेहोशे बादशाह तो कई मास्टर के ना क्या उसको जब कुरान हिजिंग द बादशाह किताब बादशाह ना नागले दे बादशाह तक मोहम्मद रसूल सनोरम सिफती मुबारकुन दादी द बरकत निस्बत शो कुरान हिजिंग ता नदा मौजू दी रुद्दा नूर के खबर नको मुबारकुन बतातुन हमारे चमौला से बरकत निस्बत गैरुल्लाह तौशी के माना दा कसीरुन नफ़अ दे कसीरुल खैर दे मुबारकुन आइल कुरान वो कसीरुन नफ़अ कुरान यजीद के लिए लूय नफ़अ नबत दुनिया दा खैरत पकेदा तक दुनिया से पके न पता ता तब बाटे इधर की जोले तेरे निकाह में बोला उसने दबा निकाह उसने तला निकाह भी उतरी अच्छा नहीं मत देर देर यू दो मुश्किल रहते खबर की अब की निकाह में के तदे महरूम है से मंगल आवत है सर्व दिन घंटे पर आ होगी मोटर जुड़ गई मेरा देश महारानी ये अत्याचार बसमकानदी माशूके अलग ना राजनेत्र नहीं मैं बस बेना आव ज़माने की बुझी रखी दर्जे रपारा बंगले छोड़ा करे दाता मार दे और सर्वे तो की दस्तिनों तस्रों को काली तैयार दे मार दे और फिर ये मातुवी ये मुनी शब्दावाना दे मार ना अब चुम्मा लड़ा तो जो कोसे बांधना उस रानी यदि का कटके ना हो एकरामुद्दीन मुनीशे तो मंदूर आसरा मावत अली दासदी बेतेर उस पर आप खुशनुई शोरों माँ देना अगला अमल तो व्यापल आज माँ को लोग परान शरीफ मुबारक हो पशुओं ज़रूर बिगड़ी हो बाचा तुम्हारा कदा सुनती पाला होगी आगे के परान शरीफ पशुओं ज़रूर दे आप माता से वो तो बड़ा होना अवतार दिन बीच स्मूथ दो यार मैं दती अगर तक वो रही दती माशूक़ अम्मा दा होके भी महात्मा भी उस्ताद की नादा कुरान इल्म हाफिज़ दा और शरीयत आलिम दा नुमावत सभी मैदान महर पे कम दे मानत पुष्कवाद दे कदर दपे जन्म कदर जरदर दर्शना सदर मानत दे मैदान महर पे पर बच्ची को मक्के कहे ये मोरी सकते के नवा हलकान जो जिना के दी इल्म जो का बास एक न पढ़े रहा तबारक अल्लज़ी मुनज़्ज़ह दर नुक़सान और दऐबना और सिफ़ात तो मखलूक़ अल्लज़ी अमर अल्लाह बियदिही के बदास्तत की जामे तिर्मिज़ी के रावी
چې د الله دپاره لاس شته له ید لا کیدنا د الله دپاره لاس دی نه زموږ د لاس په شان معتزله فلسفه کې منطق کې د ید نه ترجمه په قدرت کوي دا غلطه ترجمه ده خدای یو صفت ځان له ثابتوي او تو هغه ترې نفي کوي نه دي دا آیت چې دي دا د متشابهاتو نه دي محکماتو نه دي امام ابو عیسی ترمذی وایي له ید لا کیدنا ید ثابت کا منفي کوا قدرت سره ترجمه مه کوا فلاس تدکی کم لاس ما یلیق بشانی الملک واق دے اختیار دے سلطنت دے دا دب پلاس کے دے دی اختیاری پیغمبر کم نے دے ورکڑی جبریل تیب نے دے ورکڑی ملک مصدر سے غدا تصرف اختیار واق بادشاہی وهو على كل شيء قدير او دا اللہ تعالیٰ فقر شيء کامل قدرت لرون کے لیے کامل ترجمه میں تک اوکلا چا قدیر فعیل وزن دے سس قدر مانتم یاد ہے اسم فاعل دی صفت مشبہ دی نو بعض خبر نظری استادان بابی دی بے بعض خبر نظری پڑی دی کہ علم دیکھو بدہی کو بس خراب دیکھو نہ مرگری بس سوچ سمجھ بیو بل صفت تقلید الذي اغزاد ویرا دی بعض شے کامل قدرت لرون کے لیے خود اخبرکم على كل شيء ممكن لا واجب وممتنع هر شيء ممكن د قدرت دی بل ضرورة ځان خپل خدای پیژنا لاول معرفت الله فرض عین دی منذ رستو دی حج او دا خبرې رستو دی دا شی ممکن دی دا قدرت عمر د پر تعلق چې دی فلسفه کې او منطق کې دا به شی ممکن پوری وي شی واجب پوری بنی کته شی واجب نو بیا ولدان له شریک پیدا کی څومره ناروا خبره وه شی ممتنع پوری بنی په دنیا کې منطق کې دا منطق دا څه نه ما کما منطق دا څه دی لکه پوکو راځه شی درې قسمه دي واجب ممکن ممتنع شی بخارنی وجد خطر په دې درو کې دا ده یا به د دې شی وجود ضروري وي یا به عدم ضروري وي یا به ټول ضروري وي وجود ضروري واجب كعدم ضروري ممتنع كني وجود ضروري بي اني عدم ضروري بي دقه ممكن دي يا يو امكان خاص دي بل امكان عام دي خبر او كذا الذي نمارت بيجدا قدرت تعلق د شيء ممكن پوری دي الذي اغزاد خلق الموت چې پیدا کړی دی مرګ والحیات او جن د څه دپاره لیبلوکم چې د الله په تاسو دا په خلقه پورې متعلق دی دا جار مجرور په خلقه پورې متعلق دی چې امتحان هم معیشو کې تاسو باندې چې ایکم کوم یو تاسو احسنو
دير خلي لغا كسر عملا الذي حتى عملنا دا عملا كده دا أغا زمير دا أحسنونا تميز دي عليك بحام پروت دي كل دي بكم جهد فجهد عمل معركة وشو خطنا دي زي تبيل الزين دي لما ندير وبدأ أدير خبري فكنا الله پیدا کړی دی مرګ او ټول باس زدا وینا چې د موت او د حیات په مابین کې تعامل تضاد دی دواړه وجودي دي حیات څه ته وایي ما به الاحساس ته وایي ما به الاحساس تحيات موت ستوي موت معنا دهي وتعرف تموت من موت ستوي هذا بقى موت شيخ امام فخر الدين رازي تفسير كبير کے دلتنا بل زيكي دا موت معنا کړی دا مبارکت روحي عن البدن موت ستوي جدا کېدل د روح په بدن نه دا قضیه وجودي شو د دې په مابین کې تعاملي تضاد دی زمرګرو ته ډېر په اور بولا که حیات نه وي نو عمل نیک به کوم دی کړی وي نیک عمل خو حیات او جوړ غواړي او که موت نه وي نو تا تبسم د نیک عمل کوم دی ملو شوی وا موت خو ډېر لوی نعمت دی ابراهیم علیه السلام دی والذي يميتني دا نعمت یې ګرځولې دی دا خدای به ما وفات کوي او بیا به مې ژوندی کوي که دا موت نه وي نو تا تبسم هغه میوې او ثواب د نیک عمل کله ملو او لکه ته وایې چې موت او حیات کې تقابل نه عدم والملکې دی نو بیا حیات چې دی دا وجودي دی او موت چې دی عدمي دی تقابل د عدم والملکې کې دا قانون دی چې محل د عدمي به قابل د پاره د اتصاف موجودي سره وي څه معنا پښتو کې د دې کومه زه داسې پر سبا منطق نه وایم هغه دا ده چې ګوره یاد لره موت په هغه ځای ته راځي چې کوم ځای کې حیات وي که حیات پکې نه وي هلته به موت نه وي نه وي بنا پدې د دې په مابین کې تقابل د عدم والملکې چې تاسو باندې ازمایښت کې په دې ژوند کې چې کوم یو ښایسته دی د جهت عمل نه زه مرګورو ته وایم الله ناشنا ټکي وایي د دغسې خدای نه قربان أيكم أحسن عملا وي أيكم أزيد عملا وي يعني أحسنون سير ده اسم التبجيل ده أزيدو شزيات دي جهة عملنا دا الله په جناب کې کم له اعتبار نشتا کیف له اعتبار دی سمانا یو سړی دی د ماښام شل رکعته نفل کوي لکه حدیث کې راغلی دی او شل رکعته کوي قرت یې برابر نه دی رکوع یې برابر نه ده جلسه برابر نه ده اومه برابر نه ده قاعده برابر نه ده د رسول الله په طریقه نه ده الله وایي عبادت قبلونه حکم عبادت چې په طریقه د جناب رسول الله وي که د رسول الله په طریقه باندې وي هغه عبادت ماته نه قبلېږي بس دغه ماته ګران دی
یو سړی دی برکاته کوي شل نه کوي د ماښام برکاته کوي قرت یې برابر دی رکوع یې برابر ده قومه یې برابر ده سجده برابر ده جلسه برابر ده قیده برابر ده ټول خبرو باندې پوهېږي د دې دوو رکعاتو د شلو رکعاتو نه پرېږده چې د زرو رکعاتو نه هم ثواب زیات دی اعتبار کیف لره دی د الله په جناب کې زه ملګرو ته وایم په ورځ د قیامت به الله عمل تلیک شماري دی تلل دي که شمارل دي تلل دي شمارل نه دي پرې وهو العزیز دقه خدای پاک دی علم دقه شی داسې کار وشو دا علم داسې شی نه دی چې صرف یې په تا یاد کړی دی نور هم دقه جابر بن عبدالله انصاري صحابي مبارک وی رسول الله دا آیات ولستېده وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون دا آیات د سورة عنکبوت مبارکه ولستېده د دې ترجمه زه کوم الله خو یې ترجمه نه ده کړې ترجمه یې داسې ده الله پاکوي وتلك الامثال دا مثالنا نضربها من بيانه للناس لاصلاح الناس لفهم الناس لنفع الناس وما يعقلها او بدي مثالنا بعد نبيكي الا العالمون مگر عالمان ہوئی جابر سے مبارک کوئی کہ رسول اللہ نے آیات پڑھتو اور بیا بیوی عالم چاہتا ہوئی عالم یہ تو ہوئی کہ دا اللہ پا آیاتونو کی جوور نظر کئی لکہ حتی کہ لیدبرو دا لیدبرو وپاسا کی لیتدبرو دے کہ جوور نظر پا قرآن شریف کے کئی جوور زما دا کافر ته قصې تېر شوي دي زما طریقه هم دا خوی ده بس دې ملګري ته وایم زما دا خاص سړی دی پلانکې تفسیر راواله چې د دې کې څه وي دي پلانکې راواله پلانکې آیتونو کې به تدبر کوي قرآن شریف کې به تدبر کوي دویم صفت د عالم دا دی چې په دعاعاتو به راتګ کوي حتی الوصفت وعاد کئی فکر بکی مراقبہ بکی داندکی کی با او دا معاصیو دا دین دا خدای نبتان ساتی دقی دا عالم وی دریسی پتی علم داسی شہدتی کی بس صرف تانا سرو ضربی علکڑی وهو العزیز دا خدای پاک عزیز دی عزیز من غالب دی دا مخالفنا پا انتقام قادر دی الغفور فعول بدن دی او دا خدای نهایت دی بخون کے دی یا اللہ منتم بخنا ہوگا تقد آیاتنا پیش کرو منی سے پستے مرګورو دا باندې کنه نن نور لا بس دخلت بس وخت ډیر واقع ته ځلې کې نه جاج
في إنسان أو نور في معرفة جديد مخالفة ما يعرف ذلك التي يمكن أن يأتي تشكيله سواء متعلقين به كل متعلقين أو نقشبا مباركين ولكن نقطة كان تأمر توبة يوم أو لا يزالون كشفون مديره متعلقين بالله مريدات شاگردان خدای تو نو آخرت کے کامیاب خدا سونا مدیر شناخت کرنا تو کامیاب خدای مند امراض مدائیو باقی جو ناکام ہے شیطان آفاق کو بجا مشی مور الارض لا تبقي اقربان خدای تو بقي